سوال دا شوی دی چار یو انسان یو مومن مسلمان د یو غریب سړی سره مدد وکي کا د پیسوش په شکل سره او که هر شکل سره او ته هغه نه بیا د دعا مطالبه وکي چې یاره ما ته دعا وکړه د دې څه حیثیت دی د کتاب او سنت پرانا کې چې دا کار جایز دی او که ناجایز دی زمونږ ملګری دی حمید الله صاحب د درګې نه هغه دا سوال کړی دی ګوره دا خبره یاد ساتل پکار دی نیک سړی له تک دیندار سړی له تک چې ستا په اعتماد وي د تقوا په لحاظ سره او هغه له پټ ورشه هغه ته وایي چې یاره ما له لږه دعا وغواړه زما یو مشکل کار دی بغیر د څه عوض ورکولو نه دا شریعت کې ثابت دي اما دا خبره چې د ښېګړې نه بعد ته هغه نه د دعا مطالبه کوي چې یاره ښېګړه مې وکړه دعا کې مې یاد کړه نو ښه خبره دا ده یعنی ښه خبره افضله خبره او د تقوا خبره دا ده چې دغه ټیم کې داسې مه وایه چې ما ته دعا وکړه وجه دا ده چې ته ښېګړه د الله دپاره کوي الله تا ویني که هغه دعا وکړي او که ونه کړي ته الله ولیدي دې وجې نه قرآن کریم کې په سورة الدهر کې الله تعالی د جنتیانو یو خبره ذکر کړي هغې په جنت کې وایي چې موږ یو څو کارونه کړي یو کار هم دا کړی چې مسکینانو له غریبانانو له قیدیانو له بېوسو له موږ خوراک ورکړی و ای سره موږ تعاون کړی و هغې به وایي انما نطعمکم لوجه الله موږ چې دا څه تاسو له درکړي وو دا صرف د الله رضا دپاره لا نريد منکم جزاء ولا شکورا موږ د دې عوض تاسو نه نه غواړو جزاء نه درنه جزاک الله غواړو نه درنه د دې څه بدله غواړو چې یاره ښېګړه مې وکړه او ته به ما سره وسکې ولا شکور او نه درنه شکریا غواړو نه دله مالی عوض غواړو نه دنه بدني عوض غواړو دا کار موږ د الله دپاره کوو نو دې آیت کلمې نه معلومه شوه او شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله هغه په مجموع الفتاوی کې یو خبره کړې ده هغه فرمایي من طلب من الفقیر الدعاء او الثناء فقد خرج من هذه الآیه کم انسان چې د غریب او د فقیر سړی نه په وخت د ښېګړو کولو کې مطالبه د دعاو کی یا مطالبه د صفتو کی نو د دې آیت کلمې د مصداق نه ووتلو گویا کې د الله دپاره دا کار نه دی کړی نو لہذا ښه خبره دا ده چې د دې څیزونو نه اجتناب وشي او عام دعا درخواست کولی شي خو دغه ټیم کې د ښېګړې ټیم کې چې یاره جي دعا کې مې یاد کا نو دا دعا خو د دې ستا ښېګړې نه ډېر لویه ښېګړه ده معنه ته خو ترې بدله غواړي نو ښه دا ده چې دا ونه کړی شي دغه ټیم کې